مسلمان سره جنگ لانجه راغله او په دې خاطر د مسلمان ته ځان پاتې راوستو چې دا زما یو مسلمان رور دی، خیر دی که په ما باندې ظلم کوي، خیر دی که په ما باندې زیاتی کوي، زه به د خپل پیغمبر سیرت وګورم، زه به د خپل پیغمبر صورت وګورم. ما ته زما پیغمبر وی سل من قطعک واعفو عمن ظلمک. ما ته پیغمبر وی هغه څوک چې تا سره خپلولي نه کوي، خیر ته ورسره خپلولي وکړه. هغه څوک چې په تا باندې ظلم کوي، خیر دی ته ظلم مکوا، خیر د ته هغې ته معافي وکړه. نیکي د هغه چا سره کوه چې تا سره بد کوي، ښه د هغه چا سره کوه چې تا سره بد کوي. دا پیغمبري صفت دی، دا د آقای نامدار صفت دی. یوازې د انتقام لمبې په زړه کې مه بلوه، یوازې دا سوچونه مه کوه چې بدلې به ترې نه والمه. انسانیت دا دی، اخلاق دا دی، د پیغمبر تعلیم دا دی، د پیغمبر سیرت دا دی، د پیغمبر صورت دا دی. چا د سره بد کول الله دپاره معاف کا، چا د سره ظلم کو د الله د پاره معاف کا، چا خپلولي نه کوله د الله په خاطر ورسره وکړه، چا کنځلې کولې د الله په خاطر معاف کا، چا بله بد اخلاقي کوله د الله په خاطر معاف کا. د دې بدلې په قیامت کې د الله نه وغواړه، د دې بدلې په قبر کې د الله نه وغواړه، د دې بدلې میدان محشر کې الله نه وغواړه، د دې بدلې پولیس رات باندې الله نه وغواړه، د دې بدلې میزان باندې الله نه وغواړه، د دې بدلې حوض کوثر باندې وغواړه، د دې بدلې د امام الانبیاء په شفاعت کې وغواړه. بس یاره ته زورور یې زه کمزوره یم، ته طاقتور یې زه کمزوره یم، زه ستا د مقابلې نه یم، زه ستا د زور نه یم. اگر که د هغې د زور مې، اگر که د هغې د مقابلې مې، اگر که د هغې د جنګ مې، خو بیا هم د الله په خاطر معافي کوئ، بیا هم د الله په خاطر ظلم مه کوئ، بیا هم د الله په خاطر انتقام مالئ، بیا هم د الله په خاطر د انتقام سوچ مه کوئ. ته بل چاته معافي وکړه، الله به عزت درکی دلا، الله به کامیابی درکی. مسلمانانو کامیابی په عاجزۍ کې ده، کامیابی په معافۍ کې ده. په درې خبرو باندې آقای نامدار قسم خوړلی دی. یو خبره پکې دا ده، آقای نامدار وی زما د په هغه ذات باندې قسمی چې د کم ذات په قبضه کې زما ساده معافۍ باندې څوک بې عزته کېږي نه. معافۍ باندې الله عزت ورکوي، معافۍ باندې الله کامیابی ورکوي، معافۍ باندې الله وقار او احترام ورکوي. د دې وجې نه چا دنیا کې بد کول هغې سره ښه کوئ. تاسو چا سره بد مه کوئ، تاسو چا ته نیت مه بدوئ، تاسو د انتقام سوچونه مه کوئ. زه ګرنټي در کوم چې د هغې نه به د الله عزتمند ساتي، هغې نه به الله د پر وقاره ساتي، هغې نه به هر څه الله ډېر و تېر ته رکوي. که د انتقام سوچونه کوي نو ورځ تر بلې به خوار او ذلیله وي.